السلام علیکم مولانا وعلیکم صفی السلام طبیعت هم کړی ورحمۃ دي الله. څنګه دي څنګه دي تاسو؟ خبر شوي چې تاسو د هول سیل شروع کړي د کپړو بالکل مردانه دي جی بالکل جی مونږه د مردانه کپړې هول سیل شروع کړې دي په کلي کې. جی او جی تاسو مخکې هو دا شن کپړې به خرڅولې جی مونږ به مخکې د پرچون کاروان سره 9 کاله مونږ د پرچون کارو جی او اوس هم د هول سیل کار شروع کو صرف د مردانه کپړې. نو دلته به تاسو اوسېږئ دلته به څوک راځي ګاهک به راشي دلته یره جی زمونږ دلته یو مشر هغه به خبره کوله چې انصاف کینو خلک به ما باندې به تر بار یو ځای دی. جی نو زمونږ دا امید دی چې مونږ یعنی کم ریټ چلو او خصیز ورکو نو خلک به د هر ځای نه ان شاء الله دلته راشي. موږ خو ورشي د مردان کې د غړ غټ مارکیټونه شاهین مارکیټ شو غریب مارکیټ شو هغه د بار نه کپړې روړي تاسو هغه ریټ څنګه تاسو ریټ هغه ریټ کې بس جی فرقي یره جی زه به دا وایم چې بس محنت دی هغوی هم کوي موږ هم کوو البته موږ د ځان دپاره پکې دا یو لار د اسانۍ ګورو زموږ خرچې نشته دومره دوکان دا زموږ چې څومره دوکان دی دونه دوکان چې د لا کوي هغې د بجلۍ بیلونه د هغه کمرشل بجلۍ دي نوکرانی نوکرانې د هغې ډېرې زیاتې خرچې په موږ باندې الحمدلله دا کلی دی او بالکل خرچه را باندې نشته او زموږ جذبه هم دا ده د معیار کلات د پوره ټیم جذبه دا ده موږ یعنې خلکو ته هغه فایده ورکړو کومه فایده چې موږ ته پاتې چې مونږه خبر شي چې وای تاسو د دې مشروطیت لپاره ډیر کم ریټ په چل چې صرف دین روان شي مشروطیت لپاره تاسو لومبي نه شروع یره جی مونږه اسم دانیت دی چونکه زېما او ما سره چې کوم ملګری دی نو زمونږ یعنې حالات داسې دي چې ضروري نه ده چې مونږ ډېرې زیاتې پیسې وګټو بلکې زمونږ جذبه دا ده چې مونږ په دې کاروبار کې یو نیکنامي وګټو او خلکو ته پیدا ورسي موږ په دغه جذبه باندې د میدان ته راغلي یو او اوس هم نن ماته یو سړي ټلیفون وکړ یو پاټی چېرې ته دغسې پلانې ایټم په دې باندې خرڅوې مونږ ملګرو ته تکلیف پیدا کړی دی او مونږ یې خو په دې باندې خرڅوو نو ما ورته نه به زمونږ په لږه ګټه باندې ګزاره کوو نو الحمدلله دغه بالکل په ښه طریقې سره الحمدلله تاسو خو سکول کې پروګرام دی دغه شان کوي مدرسې جمعات کې ماته تاسو دې ته ضرورت شته کې نشته الحمدلله زه دا وایم چې دا زما او زما د ملګري دا شوق د خدمت او د خلکو ته د فایدې رسولو یو جذبه زمونږ په دغه جذبه باندې راغلی او کوشش هم دا دی اوس نه چې څومره ایټم موږ راوړي دي کاغه موږ سره په واشنګ ویر کې دي کاغه موږ سره په اول کې دي کاغه موږ سره هغه نایلان دی خامتا ده یا قدر دی څومره ایټم چې موږ سره دي نو موږ د ښه نه ښه څیز را پیدا کړی دی او د مناسب نه مناسب ریټ چې کوم دی نو دا موږ هغه یې لګولی د بازارونو کې خو بس دا یو ځای بل ځای نه خلک راځي بچ څوک څنګه وویل څنګه کپړه بیا مشکله دا خو کلی دی دلته و تاسو خو ورایټي خو مونږ هر چا تم دا وایو چې بای کې چې مونږ دلته کتاب له ناجایز ریټ درک خراب سیزن درک بیا خو دلته مونږ له سوق راځي نه مونږ له هو دلته خلک راځي نو په دغه وجه به راځي چې هغه ته ریټ هم خملو شي او سیز به مرتخه ملو شي تاسو مونږ ته کپړې خایي ولې نه بالکل تاسو وګورئ چې دا تاسو چې دا اوس درد کلرونه دي او زه به دا وایم چې دا کلرونه دي تاسو وګورئ دا به نه رنګ کوي او نه بور کوي ان شاء الله مالونه اغستې دي مونږه ګارانټډ مالونه اغستې دي چېرې انې خرابېدو والا ایټم به پکې ان شاء الله نه هر یو سیز به دا ګارانټي والے به ان شاء الله داسې څومره سیزونه چې پراته دي دا وګورئ دا کلرونه وګورئ دام چیک کې ولنه څه دا کومې کپړې دي نظام دا اوس موږ سره په پلان کې پراته ده دې ته موږ ډیزاین وایو دا موږ سره په ډیزاین کې پراته ده دا مالونه چې موږ سره دې ته موږ دغه وایو قدر ورته وایو کاټن ورته وایو دا اوس یو نوی ایټم راغلی دی نظام به دغه دی دا دې ته شټرلیس وایي دا یو نوی ایټم دی دا ورپسې بل یو ایټم راغلی دی دې ته خامتا دا خو مطلب مخکینی سیز دی مشرانو دا خامتا ده دا رنګ دا خامتاګانې دي دې خو وګورئ چې دا بل دا چې کوم ته خلک وړی وي اعلان ورته وي دا هغه ایټم دی جی دا جی بالکل دې کې بیا مختلف سیزونه شته موږ کوشش کړی چې موږ کې بالکل اعلی سیز راوړی دی دا د یخنۍ موسم لپاره د یخنۍ نه خرابېدو والا ایټم موږ راوړی دا ملګری را نږدې شو دا رنګونه پکې ټول شو کې دې غاړې دا شي ټول رنګونه تاسو شو کې وښایي دا رنگونه دي جی دا تقریبا مولانا صاحب څومره رنگونه دي یاره دې کې به تقریبا 15-20 کلر ودی کې ان شاء الله ډېر کلرونه دي دا څه ګوره دا کلرونه ټول تاسو وښایي دا کلرونه ټول تاسو شو کې دا کلرونه دي پکې بالکل وانډه والے دي او ان شاء الله
صرف ان چې څوک هم راشي ان شاء الله ويجي مطمئن وي او دا بني موږ دلته هر چاته دا وایو چې زموږ اټم یو سا که کورم ستا خوښ نه شو ریټ ستا خوښ نه شو کوالټي ستا خوښ نه شو هغه اټم زموږ دی یعنی په کور کې هم ستا نه دی هغه زموږ دی نو په دغه نیت او په دغه جذبه باندې ان شاء الله موږ میدان ته راغلي یو د ښه نه ښه سیز ان شاء الله دا ملمانه چې کوم راغلي دا پکې راولې جي دا زموږ د ملمه د پوزم ښکاره کیږي چې دا دنیا وګوري نه خیر دی لږ تاسو لږ ځان ښکاره کې دا زموږ جهانگیر خان صاحب راغلی دی زموږ ان د خو ملګرو زموږ په دکان باندې اعتماد دی وږي چې کوم دی موږ سره سکه حاضری کوي زموږ